السلام علیکم. سید الله سعید ریګل صدر کراچۍ نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن دلته کې زمونږ یو ډېر ګران ملګری راغلی دی، فاروق اعظم نوم دی د هغو. فاروق بھائی تعلق بنیادی طور خیبر پختونخوا علاقې پېښور مدنو سره دی. فاروق بھائی یو علمی شخصیت دی، صحافي دی، کالم نگار او محقق دی. دې وخت کې جامعه کراچۍ نه پی ایچ ډي کوي. فاروق بھائی مصنف هم دی، 2 کتابه په منظر عام باندې راغلي دي چې په هغې کې یو الیکشن 2018 او بل چې کوم دی هغه کشمیر په حوالې سره دی، یعنی کشمیر تاریخ، تحریک اور امکانی حل کا جایزه. فاروق بھائی دا دویم کتاب چې راغلی دی دې ته ماشاءالله ډېره زیاته پذیرایي میلاو شوې ده. او تاسو ته زه دا هم ووایم چې فاروق بھائی چې کوم دی د قوم نه افریدی دی او ما ته دا پته هله ولګېده، حالانکې فاروق بھائی سره زمونږ دوستي د ډېرو کلونو نه ده، خو دا پته ما ته هله ولګېده کله چې په خپل کتاب په حوالې سره هغو پی ټي وي باندې راغله نو موږ ته پته ولګېده چې فاروق بھائی ماشاءالله افریدي قوم سره تعلق ساتي. فاروق بھائی نن دلته کې راغلی دی صدر ده. دلته کې دو د کوم چې اتوار بازار لګي دي کتابونو د هغو دلته کې دو ویزټ دپاره راغلي دي. فاروق بھائی یوټیوبر هم دی، فاروق اعظم افیشل نوم باندې د دوی چینل چلیږي، ویلاګینګ کې ډېرې بهترین ویډیوز جوړوي. نو دو سره به مونږ د حوالې سره خبره کوو چې دو چې کوم دی د دې بازار په حوالې سره څه معلومات لري او د دې پس منظر څه دی. نو فاروق بھائی مونږ سره دی، راځئ چې فاروق بھائی واورو. السلام علیکم صدر ته په خیر راغلی، تاسو ته هرکلی وي. وعلیکم السلام، ډېره مننه. فاروق بھائی نن تاسو راغلی دلته کې دا کتابونو دا بازار چې کوم دی تاسو نن وزټ کوئ، نو د دې بازار په حوالې سره تاسو څه معلومات لرئ چې د دې پس منظر څه دی؟ دا کم چې دغه کتابونو کم کتب فروش دي، کم کسان دغه کتابونه خرڅوي او سره د مو خبره وشوه نو هغه دا خبره کوي چې د مو پلارانو دلته کتابونه خرڅولو، د مو اوس دغه زامن دلته مخه کار جاري ساتلی ده. د دې نه اول دا فریل هال چې لږ فاصلې باندې د دې ځای نه هلته او دا بازار لګېدو، اوس هم کله کله سټالونه هلته لګوي. هلته یو غټ باغیچه دا پارک دی، نو یو ښایسته ځای جوړ شوی دی. هلته او دا بازار لګېدو، هلته خلک راتلو، بیا څه وخت هلته بازار بند شو. نو اوس د الکترونیک مارکیټ د کم فوټپات دی، د کم ګلې دی ریګل چوک کې صدر کې، نو په دې ځای کې دا بازار دلته لګوي، خلک د خوا هم راځي. دغسې نور هم د ښار کې کراچۍ کې مختلف ځایونو کې ګلشن اقبال کې مختلف نور مقامات کې دا زاړه کتابونو سټالونه هلته لګوي، خلک هلته راځي. خو دا چې کوم یو ځای د صدر کې ریګل چوک الکترونیک مارکیټ، نو دا یو مشهور دی پوره کراچۍ کې. فاروق بھائی تاسو دا وایي چې دا مخکې هلته کې په فریر حال کې دا بازار هلته کې لګېده، نو فریر حال څنګه چې ټولو ته پته ده چې یو ډېر ښه پرفضا ماحول دلته کې، یو صاف سوتره ماحول دلته کې یو ښه ځای دی. نو آخر څه وجه وه چې دا بازار هلته نه راووته او دلته کې یو داسې یو رش، اگر چې اتوار ورځ دا رش نشته دی خو بیا هم صفایي هغه شانتې انتظامات نشته دی، نو آخر څه وجوهات چې دا بازار دلته کې راووت؟ اصل کې هلته ډېره موده نه دا بازار لګېدو. بیا وروستو تاسو ته یاد وي دا 9/11 نه پس فریال هال ته مخامخ د امریکې امبسي وه، کونسل خانه وه، نو هلته بم دماکم شوی وه. د هغې نه پس مکمل ایریا نوګو ایریا جوړه شوه، هلته څوک نه شو تللی. نو هغه ورځو کې دا بازار دلته هم بیا لګېدو، نو خلک توجه بیا دې طرف ته شوه. هغه علاقه ډېره موده بند وه. اوس اگر شاید هلته نه امریکې کونسل خانه سلطان آباد طرف ته تللی ده، مایکولاشي روډ باندې ده، نو هغه ځای اوس کلیر دی، هلته خلک ځي راځي، او هغه باغیچه هم اوس کلیر ده، خلک هلته ځي راځي. نو دا هلته اوس هم کله کله دا سټالونه هلته ولګوي، هلته مختلف فنکشن هم کېږي. خو دا چې کوم ریګل چوک ګلې ده دا مشهوره دی او دلته چې کم دی نو خلک دا کتابونه دلته خرڅوي. دویمه دا فاروق بھائی چې څنګه چې تاسو ته ښکاره ده چې ملک یو بدترین معاشي دور نه دې وخت کې روان دی، خلکو دپاره چې کوم دی 2 وخته روټۍ اخیستل مشکل شو. هغې باوجود دلته کې مونږ ګورو چې خلک راځي او نه صرف کتابونه د اخلي بلکې دو دا کتابونه چې کوم دی اخلي، مونږ ګورو خلک 2 کتابه چا اخیستي دي، چا یو اخیستی دی، چا 3 اخیستي دي. نو دې رجحان ته تاسو په څه نظر باندې ګورئ؟ د کتاب کتب بینی رجحان خو شروع دی، خلک ډېر ذوق لري. د ښار کې غټ غټ لایبرري دي، غټ غټ کتابونو دوکانونه دي، تعلیمي ادارې دي، هر چا په کور کې هم ځانسته کتابونه پراته وي. په نن سبا څنګه چې پوره ملک کې د معیشت تباهالي تاسو وینئ او ګراني شوله، هر شی ګران شو، دغسې کاغذ هم د بهر نه امپورټ کیږي، نو کاغذ هم ډېر زیات ګران شو، د کتابونو چاپایي هم ډېره زیاته ګرانه شوه.
نو چې کم نوي کتابونه دکانونو کې پراته دي هغه قیمتونه ډېر زیات وختلو. نو دلته چې کم کتابونه دي دا ارزان کتابونه دي، خلکو چې کم زاړه کتابونه دي هغه دلته خرڅ کړي دي او دوه زاړه کتابونه خلکو باندې خرڅوي. نو خلک د خپل ذوق مطابق کتابونه دلته اخلي. تاسو دلته ګورئ هر چا لاسونو کې څه نه څه کتابونه پراته دي ځکه هغو ته په ارزان قیمت باندې میلاو شو. دا هغو دپاره ډېر غټ سهولت دی، یو نعمت دی چې په دې ګرانې په دې دور کې او د ډېر ارزان قیمتونو باندې کتابونه په دې بازار کې میلاویږي. جی بالکل. دلته کې کوم دي کتابونو دا تاجران چې دي هغو لازمي خبره ده چې دا د هغو یو روزګار دی، دې نه د هغو کور چلیږي او هغې سره سره که مونږ وګورو نو د هغو د علم په فروغ کې هم یو کردار دی. نو آیا دو سره چې کوم دی ستاسو څه خیال دی چې د انتظامیه دو سره تعاون شته دی یا که نشته دی، او که نشته دی نو ولې نشته دی او څه پکار دی حوالې سره چې انتظامیه چې کوم دی دو فیسیلیټیټ کړي او دو دپاره چې کوم دی اورې که نه داسې اقدامات وکړي چې د دو د زندګي اسانه شي او دلته کې چې کوم دی چې کوم خلک کتابونه اخیستو راځي هغو ته هم سهولیت پیدا شي. انتظامیه که حکومت خبره کوي نو حکومت په دو سره څه تعاون نشته. دلته تاسو وګوره صفایي خیال دو نه ده ساتلی، کشرال طرف ته پرته ده. پکار ده وه چې دلته صفایي خیال دو ساتلی حکومت طرف نه چې کم دو روزانه چې کم صفایي ټیم دی، اگرچه اتوار په ورځ ما به خیال اکثر علاقو کې د هغوی چوټي، خو دا چې کم ځای کې دا بازار لګي کتابونه په فوټپات باندې پراته وي، کم از کم د دې صفایي خو ضروري ده چې دلته دو دا یو سیټینګ یو ترتیب جوړ کړي چې دا صفایي خیال ساتي. نور خو دو خپل اپنی مدد آپ کې ته دلته وګوره کتابونه اسټالونه ځان سره راوړي دي، چا چټایي په ځمکه اچولي دي، کتابونه یې په یخي دي. نو دو خو دو ته حکومت څه نه ورکوي. دو خپل یو سلسله شروع شوې ده، شروع کې دلته دوه درې اسټالونه لګېدو، اوس ورو ورو سلسله د دې لکه وسعت دی کې زیات راغلو. د پوره ګلې د صدر ریګل شوق نه ونیسه شاته چې کم الیکشن کمیشن صوبایي دفتر دی د مکمل ګلې د کتابونو نه ډکوي. دواړه طرفو ته کتابونه پراته دي. دو ته یو سهولت دا میلاو شوې ده چې دا الکترونیک مارکیټ د دکانونه بند دي، اکثر دکانونه بند دي او دو کې ته دکانونه وکولاو وي خو دا بند دکانونو مخکې ته دو خپل سټالونه دلته لګولي دي او حکومت طرف نه پکار دی دلته صفایي تنظام لږ بهتر کوي چې دا مسئلې حل شي. نو قدرمنو دا موږ سره فاروق اعظم چې د هغو خبرې تاسو واورېده. کتاب ته چې کوم دی داسې علم دوست خلک وایي، پوه خلک دا وایي چې کتاب چې کوم دی دا د ژوند یو ډېر ښه ملګری دی. کتاب چې کوم دی دا به تا ته څه نه څه به تا ته دا راکوي، یعنې تا ته به دا نفع رسوي. نو پیغام مې دا دی چې دلته کې کتابونه چې کوم دی ډېر کم قیمت ډېر ارزان کتابونه دلته کې میلاویږي. تاسو هم دلته کې چکر ولګوئ. دا ځای چې کوم دی راتله ورته اسان دي، مشکل نه دي. دلته نه مختلف موضوعاتو باندې چې کوم دی دلته نه تاسو ته کتابونه ترلاسه کولی شئ او کتاب سره چې کوم دی مینه وساتئ. کتاب د ژوند ډېر ښه ملګری دی، ښه لارښودونکی دی او دلته کې مونږ وکتل چې په 50 روپۍ باندې کتاب موجود دی. 50 روپو ته که مونږ وګورو نو نن سبا پې دلته کې یو کټ چای میلاویږي. نو که فرض کا هر سړی ورځې 2-3 کپه چای څکي نو که یو کپ کم وڅکي نو هغې باندې دلته نه ته یو کتاب اخیستلی شي په 100 روپۍ باندې، په 200-300 روپۍ باندې دلته کې بهترین کتابونه چې کوم دی دلته میلاویږي. نو موږ له پکار دا ده چې په دې کې موږ خپل کردار ادا کړو، خپل بچو چې کوم دی اورې که نه د هغو رجحان دې طرف ته منتقل کولو کوشش وکړو ځکه چې کتاب د ژوند ډېر بهترین او ډېر ښه ملګری دی. دې سره ما سعید الله سعید ته راکړه اجازت. د الله په امان.